ټیچر دغه مفتی صاحب تاسو څه ویل غواړئ په دې باره کې؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زمونږ ټولو ادارو ته دا درخواست دی چې زمونږ په حال باندې او زمونږ د بچو په حال باندې رحم وکړی شي. نن تاسو ته دا زمونږ بچي ښکارېږي ټول نن د سکول د تلو ټایم دی، لیکن دا ماشومانان دا ټول په دې باندې ضد دي چې وایي موږ سکول ته نه ځو. ولې نه ځئ؟ په سکول کې زمونږ چې کوم میسانې دي هغه دا ماشومانان هسې وایي تنګۍ او دوله سزاګانې ورکوي مختلف قسم. د هغې دا د 2 کالو نه زمونږ دا دغه شروع دی. 2 کاله وروستو په دې باندې عمل وشو. موږ ایجوکیشن دفتر ته بار بار درخواستونه ورکړلي. د هغې درخواست باندې تقریبا یو څو ورځې مخکې عمل وشو او دا میسانې تبدیل شوې، نو موږ له نورې میسانې رالې. تاسو مقتدر ادارو ته زمونږ دا درخواست دی چې تاسو راشئ زمونږ د ماشومانانو حاضرانې هم وګورئ او زمونږ د ماشومانانو دغه هم وګورئ. دا میسانې اول خو راځي نه، یو میس را نشي بل هغې له حاضري لګوي چې کله دغه وشي ملیټینګ تیر شي دو بیا مکمل سکول خوښه کی بیا نه راځي. کله چې د ملیټینګ دغه بیا دوباره راتلو ټایم شي دو سکول ته راشي. نو زمونږ د ماشومانانو भरपूर حاضرانې موجود دي. ریکارډ کې طور پر تاسو ته موږ ښودلی شو او زمونږ د سکول په هغې باندې چې عمل وشو دوی لرې کړه. نو دغه کې خبره ده چې دې حد ته زمونږ خبره راورسېده چې هغه میس په بدماشۍ باندې هغه وایي ما څوک نشي لر کولی، ما د دې سکول نه څوک نشي تبدیلولی. نو زمونږ مقتدر ادارو ته دا درخواست دی که آیا چې څو پورې دا میس په دې سکول کې وي دا میسانې وي، نو موږ خپل دا واړه ماشومانان چې ټول کوم موجوده تاسو ته ښکارېږي دا موږ سکول ته نه پرېږدو. هغه وایي موږ دې سکول ته نه ځو. ایجوکیشن دفتر ته هم زمونږ دا درخواست دی چې زمونږ په درخواست باندې تاسو عمل وکړو. 3 ورځې وروستو تاسو څنګه دا بیا بحال کړه، په کوم قانون په تاسو ته بحال کړلي. نو لہذا که زمونږ په حال باندې رحم کوئ، زمونږ د ماشومانانو په حال باندې رحم کوئ. اور AC اور وزیر تعلیم DC زمونږ ټولو ته دا درخواست دی. نو که زمونږ په حال باندې د بچو په حال باندې څوک رحم کول غواړئ نو دا سټاف چې کوم دی دا ټیچرز دا دې تبدیل کړی شي او موږ له د ښه تعلیم دپاره ټیچرو انتظام وشي. اور دغه یې کړله چې بھائی دا میسانې چې کومې میډم بدلې کړې وي او زموږ په درخواست باندې عمل یې کړی نو د هغو بدماشۍ ته د هغو دغه ته ګوره چې هغو دومره خپل کار وچلو چې هغه میډم غریبه هم بدله کړه. هغه میډم یې ګناه څه و؟ د هغې ګناه دا و چې زموږ په درخواست باندې هغې عمل کړی او د دې ټولو سکولونو هغه ماشاءالله ټولو سکولونو والا د هغې تعریف کوي. نو لہذا زموږ ټولو ادارو ته دا درخواست دی دا بچیانو دا پلی کارډونه تاسو ټول اینئ که دا صورتحال وي زموږ 3 ورځې ټایم دی. 3 ورځو کې دا زموږ په دغه باندې کاروایي ونه شوه نو موږ خپل دا ماشومان سکول ته نه پرېږدو. نور څوک څوک ولو؟ ستا د خپۍ وینې کړو ده دومره ډېر وولې تاسو ډېر وولې تاسو